حدیث مبارک ارتیام وایو رہی حدیث مبارک کی راضی همونگ او تاسو صرف دومره قدر کارم نشو کړای چې رب لا یزال تکینو او غنه بخنه وغاړو بس. حدیث مبارک کی راضی وی چې کله چې انسان پزمکه باندې نافرمانی وکا وی چې رب لا یزال تا اسمان او فرمای اسمان چې رب ماته پریدا چې دغه نافرمان انسان چې کومه ګناه وکړه رب ماته اوس پاره ماته پریدا چې د سره ز خپل سلوک وکړم دل ز عذاب ورکړم وی چې کله رب لا یزال د اسمان په خبره باندې یعنی دومره اسمانونه د رب لا یزال په نافرمانی و باندې خفه کږي وی چې د اسمان نه پس حدیث کې راځي وی چې زمکه ورته وی چې رب لا یزالا رب کریم دا بنده ما ته پریدا چې نافرمانی وکړه چې زید خپل ځان په طرف باندې راکاګم په خپل ځان کې دفن کړم تکلیف ولا ور کړم وی چې کله زمکه ورته وی اسمان ورته وی رب لا یزال خودم را پاورفل ذات ته پکار د شورت ویلی وی چې وکړه داسې اسمانم د رب مخلوق دی زمکم د رب مخلوق دی رب لا یزال حکم ته محتاج دی رب ورته فرمایلی وی چې ورکړی ولا عذاب ورکړی تکلیف خو رب لا یزال ما او تا ته اعلان ک چې بنده ما تا سره مینه ده بنده ما تا سره محبت دی ستا په توبه باندې زه خوشاله ګم ستا په استغفار باندې زه خوشاله ګم ستا ته په بخنه کړنه باندې زه خوشاله ګم رب لا یزال حدیث کې راځي زمکه او اسمان ته وی څور ته فرمایي ورته چې ای زمکه او اسمان کدا انسان د ستا مخلوق او بندي ستا مخلوقي او ستا بندي ستا جوابدهي تور سره خپل معامله وکړه او کدا مخلوق انسان زما مخلوق دی زما بنده دی زما نافرمانی کړي زما جواب ده دی نو بیا زما جواب واورا دی بنده ته زما رب انتظار دی مانه به کله نه کله بخنه خامخه غواړي رب فرمای دغه بنده ته ما انتظار دی سرد دومره طاقت او پاور ذات که زما بندي رب فرمای زما مخلوقی زما جواب دی زما معامله ور سره زما معامله پرېږ دی زما ورته انتظار دی کله بم ما ته بخنه وباسي کله بم ما ته څه وکړه رجوع وکړه کله بم زه ریاض شمه کله بم ما ته لاسونه اوچت کا او چې داسې وکړه نو چې کله مې رب فرمایي زما طرف نه به دغه انسان ته اعلان د مغفرت او بخلي ما او تا خپل کس دومره انتظار کا یو بنده ته دومره انتظار کا یا زما او ستا قریب رشتہ دار یو انسان ته دومره او رب لا یزال باندې او دا یاد لره دا رب دا هر چا رب دی او دا مینا رب هر یو بنده سره کا هر یو بنده سره کا چې څومره بندگان یې په ځمکه باندې دي یو انسان بس چا سره زیاته او چا سره لږه او چا سره متوسطه هغه د خدای پاک جل جلاله بیا خپل تقسیم دی خو رب لا یزال ستا توبه ته انتظار کا اڅ کلیا زمکه لدا اختیار نه دی ورکړی چې په ګناهونو باندې تزما بندل عذاب ورکړه یا اسمان لا دا اختیار نه دی ورکړی چې په ګناهونو باندې تزما بندل تکلیف ورکړه